دی وی وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراضنا وإذا تقرر دی وی کله چې دا خبر ثابت شولا چې عالم دو قسم دی اعیان دی او اعراض دی یو طالب څه شی دی عین او بل څه شی دی بیا د دې عین تقسیم مونږ تاسو کوم ویلې چې اعیان اجسام و جواهر ځینې پکې اجسام دی او ځینې پکې جواهر دی نو جواهر طالب په معنا د چا سره د جزء لا يتجزا سره دا مو ویل چې اعیان ځینې اجسام دی او ځینې جواهر دی په دې معنا چې دا اجسام چې جوړ شوي نو دا دغه جزء لا يتجزا نه جوړ شوي دي نو اوس د حکم کیف نقول الکل حادثنا نو زه وی درته اوس وایم چې دا ټول حادث دی بس دا لاره درته دې ته جوړه کړله چې رستو راځي چې والمحدث للعالم هو الله تعالی دا ټوله خبر هم دی ته اعیانم حادث دی او اعراضم حادث دی او اعیان متقسم کړه قسمینو ته یو پکې جواهر دی او بل پکې څه شی دی طالب اجسام اول صورت تراشی اما الاعراض هر چې اعراض دی فبعضها بالمشاهده بعضی د هغې نه حدوث د هغې ثابت دی په مشاهدې باندې كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض منګه چې وکتلې اعراضو ته نو په اعراضو کې خو پاس منګه او تاسو ډېرې نمونې وویلې یوه نمونه منګه او تاسو د عرض دپاره حرکت او سکون وویلې بله نمونه مو د اعراضو دپاره طالبه زو او ظلمت وویلې رڼه او تیاره دام اعراض دي یو نمونه د عرض سواد او بیاض دی سواد الوانو کنه او بیاضم الوانو او منګه د اعراضو په مثال کې پیش کړ کل الوان نو الوان هم طالب څه شی او اعراضو نو دا درې نمونې د راواخیستلې کنې نورو خبره د ټولو اعراضو ده نو دا دریو کې خبره کوو نو نورو کې خپله تاسو معلومه کوي هلکه ویلې چې اعراض چې دی دا حادث دي نو فبعضها بالمشاهده بعضې د هغې نه بالمشاهده دي نو حادث څه معنا د حدوث خبره وروستو کو په خپل ځای کې او مخکې موږ تاسو تقسیم د قدیم او د حادث کړی وه ګرچې اهل سنت د هغې تقسیم قایل نه خو حکما یې قایل خو به هر تقدیر تقسیم موږ په حادث کې هم کړی او په قدیم کې مو هم کړی وه خو حدوث دوی وایي چاته اهل سنت وایي حدوث دوی دې ته وایي چې وجود بعد العدم وي وجود څه شی وي عدم وجود بعد العدم یعنی مسبوق بالعدم وي یو تعبیر یا حدیث دوی دې ته وایي چې هغه عدم لاحقه او سابقه لري یا دا معنا چې دوران داسې و چې دوی نه و پس ته را پیدا شول نو نشت و شته شول یا اوشته دی او دوران به داسې راشي چې بیا به نه وي نو د شته نه به نشت ځي نو حادث مسبوق بالعدم ته وایي مسبوق بالعدم دا معنا چې وجود بعد العدم وي یوه زمانه و نو او یو زمانه ورا پیدا شول نو عدم په وجود باندې څه شوي مقدم وي د هغې دپاره به مثال څنګه وي لکه حرکت چې د سکون نه وروستو دی طالبه دا وروستو موږ او تاسو ته راروانه د حرکت تعریف هم او د سکون تعریف هم دا به دواړه کوو په خپل ځای باندې خو اول طالبه سکون وي او د سکون نه بعد څه شی وي حرکت نو چې حرکت بعد سکون راغی نو تاسو ګوره حرکت یو وخت داسې و چې نو دا شی ساکن و او د دغه سکون نه وروستو چې دی څه شی پیدا شه هله حرکت را پیدا شه نو دا حرکت اول کې نه وروستو را پیدا شه نو حرکت مسبوق بالعدم دی حرکت څه شی دی طالب او کوم شی چې مسبوق بالعدم دا خبره خو ما تا ته په سترګو ښکاري زه ته وینو چې حرکت یو وخت نه اوس را پیدا شه دا خبره دلیل ته ضرورت نه لري دا په مشاهدې سره ثابته ده چې حرکت یو وخت کې نه اوس را پیدا شه نو چې حرکت نه اوس را پیدا شه کوم شی چې مسبوق بالعدم وي نو هغه حادث وي نو د دې وجې نه حرکت او سکوت اعراض دي او اعراض څه شی شول حادث دا یوه نمونه شوله یا دویمه نمونه موږ او تاسې وایو لکه زو بعد ظلمت مثلا تکه توره شپه ده طالبه په دې توره شپه کې دلته رڼا شته لمر شته نه وینو نهار خو نه ده موجود زو نه ده موجوده ولیکن چې کله سبا ټیم راوخته رڼا راوختله نو دا رڼا په دغې شپه کې موجوده نه وه او د سبا 7 بجو 8 بجو یا 9 بجو یا 4 بجو نه بعد تاسو ته څه شی راوختله رڼا راوختله او دا رڼا را موجوده شوله نو هلکه وجود النهار راغی خو بعد ظلمه
زو را پیدا شو خو بعد ظلمه، مخکې تیاره وه او وروستو څه شی شوله رڼا. نو چې هر کله رڼا وروستو د ظلمت نه راغله، نو دلته چې دا معنا د بعدیت را پیدا شوله چې یو شی نشته شته شو، مخکې نو اوس را پیدا شه، دقې شي ته طالبه څه ویلی کېږي؟ حادث ویلی کېږي. نو حادث هغه شی دی چې هغه مسبوق بالعدم وي، مخکې نشته اوسته شو. دا دوه نمونې شولې. دریم ته وګورئ طالبه، یا لکه سواد بعد البیاض را واخله، یو شی و په هغې کې څه شی و؟ توروالی و، یا سپینوالی و، او د سپینوالي نه بعد څه شی وګرځېده؟ تور وګرځېده. همدغه یو شی دی طالبه، مثلا دا سپین پټکی دی او ته بازار ته لاړې تور رنګ دی ورته راوړه که نه، او طالبه تک تور دی که، یا دا شیخان نیلونه استعمالوي که نه، تک سپین پټکی او په نیل کې دی واچوه تک شین دی که. نو چې تک شین دی که نو اوس په دغې صورت کې وګوره دا شینوالی خو مخکې نه و، مخکې سپینوالی اوس شینوالی را پیدا شه، مخکې سپینوالی اوس توروالی را پیدا شه. نو دا توروالی مخکې نو یا سپینوالی مخکې نو، دا شی مسبوق بالعدم و، اوس ته نشته شه، دقې سي ته څه ویلی کېږي طالبه؟ حادث ویلی کېږي. نو خو لنډه ده، بس یوه خبره ځان سره یاده کړئ، په کوم شي کې چې معنا د بعدیت ملحوظه وه نو هغه حادث وي. معنا د چا ملحوظه وه؟ معنا رستو، یو وخت نو وروستو را پیدا شه، توروالی نو بیا را پیدا، سپینوالی نو بیا، حرکت نو وروستو را، تیاره نه بیا را پیدا. بعدیت چې په کوم شي کې راځي نو دا معنا د چا ده؟ د حدوث ته. نو چې موږ وکتلې اعراض حادث دي، د ځینو حدوث یې موږ او تاسو ته ثابت دی بالمشاهده، په خپلو سترګو باندې وینو دغه دی. نو دې ته خو د دلیل ضرورت نشته، ورپسې راځئ. و بعضها بالدلیل، او بعضې د هغې چې دی هغه حدوث د هغې ثابت دی په دلیل باندې. و دلیل څه شی دی؟ وهو التریان العدمي، دلیل عبارت دی د چا نه؟ د تریان العدم نه. د چا نه؟ تریان العدم څه معنا؟ په یو شي باندې د عدم جاری کېدل، په یو شي باندې د عدم راتلل. خبره کو وضاحت درته کومه. وهو التریان العدم کما فی ازداد ذلک، لکه په ازدادو د دې کې دا مخکې شیان چې کم تیر شول. فان القدم ینافي العدم، ځکه قدم منافي دی د عدم سره. ولی؟ لأن القدیم ان کان واجبا لذاته، که قدیم واجب لذاته ونو فظاهر، والا که قدیم واجب لذاته نو او دا وجوب پکې د وجه د غیر نه راغلی نو لازمه استناده الیه، لازمیږي استناد د قدیم الیه دغې دته بطریق الایجاب، په طریقې د ایجاب سره. اذ صادر من الشیء بالقصد والاختیار یکون حادثا بالضروره، او مستند موجب قدیم ته قدیم ضرورتا، امتناع التخلف المعلول عن العله. دا دوی دلته یو بله نخره درته جوړه کړې ده. دې ځای کې طالبانو یوه رایه د اهل سنتو ده او یوه رایه د چا ده؟ په دې ځای کې د فلاسفهو ده. دا دوه خبرې موږ او تاسې کوو. د فلاسفو نظر دا دی، د قدیم تعریف خو موږ او تاسو وکړه چې قدیم چا ته ویلی کېږي؟ اله چې هغه مسبوق بالعدم، عدم سابقه او لاحقه نه لري، دې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ قدیم وایو. حادث مو دې ته ویلي چې مسبوق بالعدم وي، هغه مخکې عدم سابقه او لاحقه لري. دا د دلیل یو شق تاسو ووایئ، تاسو ورته وګورئ. و بعضها بالدلیل، او بعضې د چا؟ اله دا دغې اعراض و حادث دي په دلیل سره. هلکه دلیل دې څه شی دی؟ دلیل وی وهو تریان العدمي، الدلیل په دې کې تریان د عدم دی، جاریوالی د عدم دی. کما فی ازداد ذالکا، لکه مسله چې د دې په چا کې ده؟ په ازدادو کې ده. مسله په چا کې ده؟ ذالکه کې چاته اشاره ده؟ هغه مخکې صورت ته وګورئ. یا طالبه سواد دی، نو د هغې ضد څه شی دی؟ بیاض دی، د هغې ضد څه شی دی؟ سواد. حرکت دی، د هغې ضد څه شی دی؟ او د سکون ضد څه شی دی؟ حرکت. همدغه رنګې بل ورپکې څه شی وه؟ ظلمتو، د هغې ضد څه شی دی؟ ضیا او رڼا. او د ضیا ضد څه شی دی؟ نو اوس دا خو قانون دی چې دا دواړه سره ضدین دي، او د ضدینو په باره کې طالبانو تاسو دا قاعده ویلې ده چې ضدین لا یجتمعان ولا یرتفعان. ضدین نه سره جمع کیږي او نه د سره دواړه رفع کیږي. ضدین دواړه نه پورته کیږي او نه طالبه دواړه سره څه شی کیږي؟ جمع کیږي. تاسې ویلي اجتماع د ضدینو یا اجتماع د نقیضینو چې دی دا ناروا ده. نو دا د ضدینو اجتماع او د ضدینو راغونډېدل ناروا ولې دي؟ د هغې دپاره موږ تاسې کتابونو کې قاعده ویلې ده
قاعده داسې ده اجتماع د نقیضینو دی وی باطله ده. ولې؟ ځکه دا مستلزمه ده ارتفاع د نقیضینو لره. مستلزمه ده چا لره؟ چې اجتماع د نقیضینو راغله نو دې نه څه شی راځي؟ دوه نقیضه خو جمع کېږي نه، خو لنډه ده چې دواړه دې پورته کړل. چې دواړه دې پورته کړل ارتفاع د نقیضینو هم دوی وی باطله ده. د اجتماع د نقیضینو د بطلان دپاره دلیل منګو تاسې ارتفاع د نقیضینو وی، او بیا وایي چې ارتفاع د نقیضینو هم باطله ده. وجه د بطلان د ارتفاع د نقیضینو څه شی ده؟ علما قیده لري چې شی او نقیض د هغه دا د امور عامو نه دي، او امر عام وایي دې ته چې هغې نه دنیا په یو حالت کې هم نه خالي کېږي. شی او نقیض د شی دا د چا نه دي، او امر عام دې ته وایي چې د دنیا د دې نه په یو حالت کې هم نه خالي کېږي. شی او نقیض د هغه څه شی، مثلا شی دی طالبه، نو د شی نقیض څه شی دی؟ لا شی. نو شی راواخله او د دې شي نقیض راواخله، لا شی دا د امور عامو نه دي، او امر عام دي ته وایي چې د دې نه دنیا په یو حالت کې هم نه خالي کېږي. لکه مثلا طالبه تا چې دا فرض که شی، نو د دې نقیض څه شی دی؟ نو د شی او د نقیض د شي قانون دا دی، ګوره چې دې نه به په دنیا په یو حالت کې خالي کېږي نه، که دا د شی که نو لا شی به نه ټیک ده. یا اسانه تعبیر وکړي تاسو طالبه دا دیوال دی، نو جدار شو، د دې نقیض څه شی دی؟ لا جدار. نو طالبه دا دی جدار که، نو څه شی بنوي؟ لا جدار بنوي. خو که دا شی تا څه شی که؟ لا جدار که، څه شی دی که؟ نو جدار بنوي. نو دې کې به یو وي، یا به جدار وي او یا به خو دا شی او نقیض د شی دا د امور عامو نه دي، د دې نه دنیا په یو حالت کې نه خالي کېږي. یعنې داسې نشي کېدلی چې دا مخامخ دیوال دی نه جدار وي او نه دی لا جدار وي، دې کې به یو خامخایي. دا د دنیا څومره اشیا چې دي طالبه که نه، بس دا تاسو راواخلي، دې کې به یو خامخایي. دا دې پیاله کړه، که دې پیاله کړه نو لا پیاله بنئ، او که دې لا پیاله کړه نو پیاله بنئ. دا دې کتاب که دې کتاب که نو لا کتاب بنئ، او که لا کتاب شو نو څه شی بنئ؟ نو داسې نشي کېدلی چې دا د نه کتاب وي او نه د لا کتاب وي. نو چې هر کله قانون داسې دی چې شی او نقیض د هغه د امور عامو نه دي، او د امر عام نه خو دنیا یو وخت کې هم نه خالي کېږي، نو یو به خامخا وي. نو اجتماع د نقیضینو د باطله وه. ولې؟ مستلزم او ارتفاع د نقیضینو لره. ارتفاع د نقیضینو د باطله ده. ولې؟ لکه قانون مو زده کړی چې شی او نقیض د هغه د امور عامو نه هغې نه دنیا په یو حالت کې خالي کېږي نه، نو یو به خامخا چې کله مو دا قانون وپېژنده. اوس د پاس صورتونو ته راشه، دغه اشیا چې کوم مونږ وویلې خو دې ضدین لرودل، نقیضین لرودل. نو چې نقیضین لرودل مثلا د سواد ضد و بیاض، د حرکت ضد و سکون، او طالبه د ظلمت ضد ضیا او زو او رڼا. نو چې کله دا په خپل منځ کې دلته رالګیا دي سره ضدین لري، نو د دغې ضدینو د وجود په دوران کې ضیا راغله او ظلمت به داسې نشي کېدلی چې هم د ظلمت وي هم د ضیا، داسې هم نشي کېدلی چې نه د ضیا وي نه د ظلمت، خو یو به پکې. نو چې یو دې پکې راغی، که ظلمت راغی ضیا بنوي، ټیک شوه؟ که حرکت راغی سکون بنوي، او که سواد راغی بیاض بنوي. دا بل نور اړخونه راواخلئ، سکون وي حرکت بنوي، بیاض و سواد بنوي، او طالب به زو و ظلمت بنوي. نو چې دا یو اړخ پکې راغی، نو سواد او بیاض دواړه اعراض و، دواړه څه شی وه؟ نو چې یو راغی بل بنوي. ظلمت او زو دواړه اعراض دي، چې یو راغی بل بنوي. حرکت او سکون دواړه ازداد دي، نو چې یو راغی بل بنوي. دواړه خو نشي راتللی. نو چې دا یو راغی او بل نشه، نو دا نشت هم دقې ته حدوث ویلی کېږي طالبه. هغه حدوث هم دغه شی دی، نو چې نشت وي که نه. نو ځکه موږ او تاسې وایو چې بعضې اعراض چې دی دا څه شي دي؟ حادث دی بالدلیل. دغه دلیل هم ویلی که نه چې دواړه سر راجمع کړي نو یو خو نه کېږي که نه، خو یو به پکې خامخا وي. نو چې یو د شته که بل د نشت که، خو هغه نشت شو مسبوق بالعدم شنه، او کوم شی چې مسبوق بالعدم وي نو هغه حادث وي. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې بعضې اعراض حادث دی بالدلیل. پوه شئ په دې باندې صورت وګورئ. دی وی فبعضها و بعضها بالدلیل، بعض اعراض حادث دي د وجه د دلیل نه. دلیل څه شی دی؟ وهو تریان العدم، او دلیل د هغې تریان د عدم دی. څه شی دی طالبه؟ تریان د عدم دی، راتلل د عدم دی. کما فی ازداد ذالک، لکه مسله چې په ازدادو د دغې پاسو شیانو کې ده. دا یو د بل ضد دي که نه، چې یو دې راوسته نو بل به ورسره بل خپله ورکېږي سره. نو ولی فإن القدم ينافي العدم، قدم خو منافی د چا سره دی؟ د عدم سره. قدم منافی د چا سره دی؟ ما ته وګورئ طالبه،
دا قدم دوی وی منافی دی د عدم سره. کوم شی چې قدیم وي نو هغه به معدوم نه وي. او قدیم خو تاسو پیژند دوی دی ته وایي چې په ټولو ازمینو کې موجود وي، عدم پکې مقدم نه وي. لکه څنګه عدم چې په چا کې مقدم و؟ په حادث کې، دې کې به عدم نه وي. دا قدیم وی دوی وایي دا قدیم به خالی نه وي، یا به واجب لذاته وي. قدیم دی او واجب لذاته څه معنی؟ یعنی د دې وجوب په تقاضا د ذات وي. واجب لذاته څه معنی؟ او وجوب مرتبه تاسو وایي وجوب کومه مرتبه ده؟ هله وجود معنا واجب الوجود معنا ای ضروری الوجود. یو شی واجب الوجود دی معنا ضروری الوجود دی، وجود خامخا دی. نو قدیم یو دا قدیم بیا واجب لذاته وی، یعنی دا وجوب دا به تقاضا د چا وي؟ ذات به د دې تقاضا کوي چې د خامخا موجود وي. وجوب لذاته دا معنا دا یو شوا، یعنی عدم نه قبلی، دا ظاهره خبره ده. او که قدیم وی واجب لذاته نه وي، قدیم وو واجب لذاته نه وي، نو دا به بیا مستند وي واجب لذاته ته بالایجاب. دا به څه شی وي؟ دی وی که یو شی قدیم وو او واجب لذاته نه، نو دا به بیا څه شی و؟ د دې به استناد چاته کېږي؟ نو چې د دې استناد واجب لذاته ته کېږي، نو دا استناد د واجب لذاته ته دا وی دا به بالایجاب وي. خدا د دې خرکوسانو نظر دی. بالایجاب څه معنا؟ دی وی دا ممکنات چې د خدای تعالی نه صادر شوي دي، نو دا تقاضا د ذات د باری تعالی ده. دوی صادر شوي د باری تعالی نه په تقاضای ذاتی سره دي. او کوم شی چې د چا نه صادر په تقاضای ذاتی سره شي، نو هغه مسبوق بالقصد والاراده نه وي، بلکې هغه صادر وي د هغه نه بالاضطرار. داسې نه ده چې د اراده وکړه او را پیدا کړه. کم شی چې د یو چا د ذات د وجود تقاضا وي، نو هغه د نه صادر بالایجاب وي. څه شی وي؟ نو دا حکما وای، حکما نه دي اصل کې حمقا دي. دوی وای دا ممکنات د خدای تعالی نه صادر دي بدون قصد نه و اراده. دلته داسې نه وه چې خدای تعالی د دې د وجود قصد وکړو، د وجود اراده ورته وکړو، د عدم نه وجود ته راوړه، بلکې دا په تقاضای ذاتي سره دي. نو چې په تقاضای ذاتي سره شول، نو په دغې اساس و بنیاد باندې د دې نه مخکې اراده نه وه. نو اهل سنت ته دې په ضد باندې وایي نه. اهل سنت وایي چې دا څومره ممکنات دا صادر د خدای تعالی نه دي، نو دا صادر بالقصد والاراده دي، دا په استقرار سره نه دي صادر. ولې دا نم عجیب د مخلوقاتو دلالت په دې باندې کوي چې دا د الله تعالی نه صادر په چا سره دي؟ په قصد اراده سره دي. دا د مخلوق نظام ته تاسو وګورئ، د نر او ښځې نظام ته وګورئ، د ځمکو اسمانونو نظام ته وګورئ، د هغې د رزقونو انتظام ته وګورئ. دا داسې یو نقشه جوړېږي که نه، تشبیه نه در کوم، لکه یو څوک را لګېږي کور جوړوي، او په دې کور کې هلکه زه دا دیوال جوړوم، د دیوال دغه فایده ده، په دې کور کې بمبه ده، د بمبې دا فایده ده، په دې کور کې چت دی، د چت دا فایده ده، په دې کور کې فرش دی، د فرش دا فایده ده. دا مخکې نه سړی یوه نقشه اجمالي خاکه د چا جوړه کړي؟ د کور جوړه کړي انجینر باندې، او د هغې نه بعد راولګېږي دا شیان بیا نشت نه څه شی کې شته کړي. مخکې نه به دې ورته اراده کړي. اوس که ته راولګېدلې طالب او ګډوډ دی دا کور شروع کړو، سور معلوم نه ده چې دا کوټه څه شي ته جوړوم او دا څه شي ته جوړوم او داسې، خو نظام درهم برهم وي که نه، ګډوډ دی که نظام. خو دا د دنیا نظام چې داسې مستقل او منظم روان دی، دا په دغه اساس بنیاد روان دی چې دغه شیان خدای تعالی پیدا کړي دي. خو پیداوالی د دې اشیاو څه شی دی؟ مخکې نه بس هر یو شي ته قصد اراده کړې ده، دی پیدا کړي. نو دوی اوس ته رالګېږي دلته الزامي دلیل وایي ښه په حکماو باندې. الزامي دلیل دا دی، دی وایي ذات الله تعالی خو قدیم دی، نو تقاضی هم قدیمه ده. ذات څه شی دی؟ نو چې ذات قدیم شه، نو تقاضی هم قدیمه ده. نو دې ته دوی حادث بذات وایي، او دوی وایي دغه اشیا چې دا کم د خدای تعالی نه صادر دي، دا ممکنات وغیره، دې ته دوی وایي دا حادثه. تقسیم دوی کړی و که نه، حادث بذات او قدیم بزمان ورته وایي. قدیم بزمان ورته ولې وایي؟ ځکه دا د باری تعالی نه صادر دي. په چا سره؟ په تقاضای ذاتي سره. نو چې په تقاضای ذاتي سره صادر شول، نو قدیم دي. او په اعتبار د چا؟ د کوم وخت نه چې خالق دی دوی ورسره دي. په حادث بذات دي په دې معنا باندې چې وجود بل چا ورکړی وي. دا تقسیم دوی قدیم او حادث کې کو، اهل سنت د دې تقسیم قائل نه وه. نو چې هر کله خبره داسې شوه، نو دوی اوس وایي هر کله چې مقتضا به هم قدیمي، یعنی مقتضی قدیم دی، نو مقتضا د هغه به هم قدیمي. نو د کوم وخت نه چې الله تعالی قدیم دی، نو د دغه وخت نه دوی دا ممکنات هم قدیم دي. او ممکناتو ته ګوره، دا کم اشیا چې ممکناتو ته دوی قدیم وایي، وایي
عقل او شرعا او قصې مسې دغه شیان وي د الله تعالی نه مسبوق بل اراده نه دي مخکې تېنه قصد نه موجود چې الله تعالی دوی په قصد پیدا کړل او د دې شیانو سره څه شی وکړله اراده وکړله دا د دوی نظر دی خو دې په الزامن دلیل پیش کوي تاسو وګورئ اوس دی وایي وبعضها بالدليل وهو تريان العدم كما في أزداد ذلك فإن القدم ينافي العدم ولي لأن القديم إن كان واجبا لذاته وكقديم واجب لذاته ونفى ظاهر قديم سشيوه ناخو ظاهر ده وإلا كچرت قديم لذاته نو لك دوی چو قديم لذاته نو بلکه قديم وو ولكن قدم زمانی گڼه لکه دوی چې وای نو لازمه استناده الیه نو بیا لازمیږي استناد د ممکناتو الیه دغه واجب ته به طریق الایجاب په طریقې د چا سره په طریقې د چا سره بیا برالګيږي وای چې لکه د ممکنات مستند دي ټول چاته لکه دوی چې وای او د واری تعالی نه صادر دي په طریقې د ایجاب من دون قصدنا و ارادتن نو دا باغت مستند بی بطریق الاجاب ولی اذ صادر من الشیء بالقصد والاختیار زکه چې یو شی صادر وي د چانه په قصد او اختیار سره نو یکون حادثا واخص شي حادث به بالضروره والمستند الى الموجب قدیما او مستند طالبه موجب قدیم تاغه خو قدیم وي ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العله د وجود ضرورت د چانه د تخلف د امتناع د معلول د چانه د علتنا د وجه تخلف د امتناع د چانه الکه چې معلول قدیم نو علت هم څه شی وسره هغه قدیم شو کاغه قدیم شو دا قدیم نشي خو تخلف د معلول د چانه راغی او سره د دینه چې په دویم دی قایل چې کل ممکنات قدیم نه دي نو چې کل ممکنات قدیم نه دي نو طبعا دا به د باری تعالی نه صادر وي په چا سره په قصد او په اراده سره چې د باری تعالی نه صادر کړل بالقصد والاراده کوم یو شی چې د چانه صادر بالقصد والاراده وي نو هغه حادث وي نو معلومیږي دا چې ممکنات هم حادث دي او اعراض هم حادث دي پوه شوي تاسو په دې زبان دی که ونه رسېدی نو د ځینو حدوث مونږ او تاسو ته ثابت دی بالمشاهده او د ځینو حدوث مونږ او تاسو ته ثابت دی په چا سره په اعیانو سره په سترګو باندې وینو چې دا شیان مخکې نو او د نشت نه اوس څه شی شوله او کوم شی چې د نشت نشته شي نو هغه خو څه شی وي حادث وي نو معلومیږي دا چې اعراض هم حادث دي